السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتین کې څرنګه ایستئ؟ امید دی چې په خیر او عافیت سره وي. الله تعالی دا تاسو په خپل خیر او عافیت سره وساتي. محترم اوریدونکو کې نن ان شاء الله د تاسو په مخ کې د عیشا فواید بیانېږي چې د عیشا د غوښې څه فائدہ دو، د عیشا نور داسې اعضاء چې کوم دي یغې څه فائدہ دو، دا و ان شاء الله نن بیانېږي. محترم اوریدونکو کې د عیشا د ویشتان چې څوک وسې دي او پانه بعد په داسې زخم باندې ولګوي چې هغه نه مسلسل وینې راونې وي، په دا زخم باندې چې دا یرا د دغې ویشته یرا توی کو ان شاء الله د الله په فضل سره هغه زخم وینه باندې. محترم اوریدونکو کې دومره خبره یعنی دومره فایده ده دو د عیشا چې کوم برز وي دا کچیرې په داسې ساړي په مټ باندې ولګوي چې مثال که داسې یو شی ځینې جوړ کړو چې هغه په مټ پرې ولګوي دا هغه د عیشه برز او انشاءالله دغه دا فایده وي چې کوم سړی داسې عاشق مزاج وي الله پاک په فضل سره د عشق ختم شي. درمه فایده محترم اوریدونکو کې د عیشه د غوښې دا فایده دو چې کوم سړی د عیشه غوښه ډېره خوري او اخښه و مردانه قوت ډېر زیاتی وي او هم بستری کول نه بعد یعنی د کور ول سره کوروالی کول نه بعد د په طبیعت سره ان شاء الله ډیره چستی وروالی د عیشه غوښې یوه دا فایده ده. محترم اوریدونکو کې د عیشه چې کومې متیاز دي دغه کچیرې یو داسې سړي ته ور وڅلی کېږي چې هغه په نشه سې وي، هغې نشه دغې متیازې سره یعنی د عیشه د متیازې سره فورا ختم شي. بله فایده د عیشه د متیازې دا دو چې کوم سړی د ده زړه تریږي یعنی په زړه چې یې ورم وي هغه انشاءالله د یږې د عیشه د متیازې سره و انشاءالله د ده هغه ورم چې کوم دی او الله پاک ختم. محترم اوریدونکو دا څه خبرې اترې وې الله دا وکړو چې میشت تاسو ته په سمجھ کې دیر شي. دا خبرې د خلک په دا باندې تجربې کړي دي او دا غټې بزرګونې دا خبرې میشته نقل کړي دي. الله دا وکړو چې دا خبرې تاسو ته په سمجھ کې هم دیر شي او دا خبرې نور خلک ته شیر کې وینئ چې کله شیر کې تاسو په وجه سره د یوه زندگی باد شي یا د یو سړی یوه سړی په زندگی شي چینج وشي تبدیلی وشي انشاءالله په هغې خیر شي او تاسو مکمل پیره شریک بستئ. لہذا دا خبرې چې خپله ور وستئ پنه به د نور خلکو ته شیر هم کستئ اور چینل خامخا سبسکرایب کړئ. انشاءالله د تاسو دپاره و انشاءالله زه بهترینې خبرې راوړم او انشاءالله یې پاشه و تاسو ته دنیاوي هم او اخروي انشاءالله دوی سارې فایدې وي درته. الله دا وکړو چې تاسو یې خواشول ابود ولري، قایم و دایم ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.